او په یو بل حدیث کې دا راغلی دی و الله رب العالمین به په ورځ قیامت یو بل کس به الله رب العالمین هغه راولي. کله چې راولي نو دغه کس ته به چې کوم د عرض الاعمالو کې د خپل عملونو بل انسان ته څه کې هغه پیش کی، نو په دې کې به الله رب العالمین یو وزره ګناونه څه کې هغه وخی یو طرح ښکاره به کې او ته پیش به کې چې دا ګناه دې کړی دا او دا دې کړی دا او دا دې کړی دا، او یو اتزره ګناونه به الله رب العالمین هغه څه کې هغه فټ کی. نو په دې کې به چې کوم دا انسان دا وایي چې الله زه تباه شوم، ما جونه ګناونه زه خو تباه شوم، نو استبوت الله رب العالمین وایي چې ای زما بنده زه ستا دغه وزره ګناونه چې دا په نیکیو باندې څه کوم الله بدلوم. او په قرآن کې الله وایي چې عقیده توحیدی د دغه چې کوم موږ بدی په نیکۍ سره بدلو، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله فرمایي دغه انسان چې کوم موږ بدی په نیکۍ سره څه کوو هغه بدلو. دا څه وجه باندې دا توحید د عقیده په وجه باندې. نو دغه انسان به الله رب العالمین ته وایي کله چې دا ګناونه په نیکۍ باندې بدل کی، دا انسان به الله رب العالمین ته وایي چې الله زما خو اتزره ګناونه نورم دي کنه فټ. نو الله عز وجل به وخاندي او به وایي چې مخامخ جهنم دی وګوره، او دا انسان ما څونه جوړ ورکړه چې دا ما ته هغه پټ ګناونه را یادوي. نو الله رب العالمین به انسان ته وایي ای زما بنده ستا رب چې دا د هر چا نه په رحمت کې پراخه دی او ستا دغه اتزره ګناونه زه په نیکیو باندې بدلوم او تا جنت ته داخلوم. او په بل حدیث کې دا راغلی دی وایي کله چې الله رب العالمین د انسانان جهنم ته داخل کی، نو چې کله جهنم ته د انسانان داخل شي الله به انبیاء ته وایي ورشئ سپارښت یې وکړئ جهنم نه راوباسئ، ملایکو ته به الله رب العالمین وایي ورشئ سپارښت وکړئ، مؤمنانو ته به الله رب العالمین وایي ورشئ سپارښت وکړئ. او په یو حدیث کې دا راغلی وي په ورځ د قیامت باندې په یو مجلس کې چې کوم د ملګري ناست او تذکره به کوي، په دې کې به یو داسې ملګري تذکره غاری شي چې هغه د دې ډېر محبوب دی او په دې مجلس کې به د دې سره نه وي، نو ایسته به یو بل ته وایي چې هغه ملګری خو چې کوم د جهنم ته تللی دی. نو دغه نیکان مؤمنان به راشي الله رب العالمین ته به وایي چې الله په غیر دغه ملګري نه موږ ته په جنت کې سکون نه میلاویږي او زموږ دغه خوږ ملګری چې کوم دی څه کې دا ترې د جهنم نه راوباسي. الله رب العالمین به ملایکو ته وایي چې ورشئ دغه انسان د جهنم نه راوباسئ. کله چې د جهنم نه دغه انسان راوباسي او ایسته په جهنم کې چې کوم د جهنمین وي چې آیا بل کس الله رب العالمین هغه راولي. کله چې راولي نو دغه کس ته به چې کوم د عرض الاعمالو کې د خپل عملونو بل انسان ته څه کې هغه پیش کی، نو په دې کې به الله رب العالمین یو وزره ګناونه څه کې هغه وخی یو طرح ښکاره به کې او ته پیش به کې چې دا ګناه دې کړی دا او دا دې کړی دا او دا دې کړی دا، او یو اتزره ګناونه به الله رب العالمین هغه څه کې هغه فټ کی. نو په دې کې به چې کوم دا انسان دا وایي چې الله زه تباه شوم، ما جونه ګناونه زه خو تباه شوم، نو ایستبوت الله رب العالمین وایي چې ای زما بنده زه ستا دغه وزره ګناونه چې دا په نیکیو باندې څه کوم الله بدلوم. او په قرآن کې الله وایي چې عقیده توحیدی د دغه چې کوم موږ بدی په نیکۍ سره بدلو، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله فرمایي دغه انسان چې کوم موږ بدی په نیکۍ سره څه کوو هغه بدلو. دا څه وجه باندې دا توحید د عقیده په وجه باندې. نو دغه انسان به الله رب العالمین ته وایي کله چې دا ګناونه په نیکۍ باندې بدل کی، دا انسان به الله رب العالمین ته وایي چې الله زما خو اتزره ګناونه نورم دي کنه فټ. نو الله عز وجل به وخاندي او به وایي چې مخامخ جهنم دی وګوره، او دا انسان ما څونه جوړ ورکړه چې دا ما ته هغه پټ ګناونه را یادوي. نو الله رب العالمین به انسان ته وایي ای زما بنده ستا رب چې دا د هر چا نه په رحمت کې پراخه دی او ستا دغه اتزره ګناونه زه په نیکیو باندې بدلوم او تا جنت ته داخلوم. او په بل حدیث کې دا راغلی دی وایي کله چې الله رب العالمین د انسانان جهنم ته داخل کی، نو چې کله جهنم ته د انسانان داخل شي الله به انبیاء ته وایي ورشئ سپارښت یې وکړئ جهنم نه راوباسئ، ملایکو ته الله رب العالمین وایي ورشئ سپارښت وکړئ، مؤمنانو ته الله رب العالمین وایي ورشئ سپارښت وکړئ. او په یو حدیث کې دا راغلی وي په ورځ د قیامت باندې په یو مجلس کې چې کوم د ملګري ناست او تذکره به کوي، په دې کې به یو داسې ملګري تذکره غاری شي چې هغه د دې ډېر محبوب دی او په دې مجلس کې به د سره نه وي، نو ایسته به یو بل ته وایي چې هغه ملګری خو چې کوم د جهنم ته تللی دی. نو دغه نیکان مؤمنان به راشي الله رب العالمین ته به وایي چې الله په غیر دغه ملګري نه موږ ته په جنت کې سکون نه میلاویږي او زموږ دغه خوږ ملګری چې کوم دی څه کې دا ترې د جهنم نه راوباسي. الله رب العالمین به ملایکو ته وایي چې ورشئ دغه انسان د جهنم نه راوباسئ. کله چې د جهنم نه دغه انسان راوباسي او ایسته په جهنم کې چې کوم د جهنمین وي چې آیا د دې دا کم کشر د جهنم نه وته، آیا د دې پلار شهید شوی که ورور شهید شوی که خپلوان شهید شوی که انبیاء له سپارښت وکړه که ملایکو له سپارښت وکړه چې دا د جهنم نه وته، نو په دې کې به ورته ویل شي ملایک به ورته ووایي چې صدیق صالح دا د یو نیک ملګري په وجه باندې دا چې کوم څه د جهنم نه هغه ووته، څه شی د نیک ملګري په وجه باندې جهنم نه څه شی هغه ووته. نو بیا به الله رب العالمین په بل حدیث کې دا راغلی دی الله رب العالمین به چې کوم د څه وکړي ملایکو ته به الله رب العالمین ووایي چې ورشئ او په د جهنم کې چې د کوم خلکو په زړه کې کوم خلک چې په جهنم کې پراته دي او د هغې په زړه کې د ذرې په اندازه باندې د ذرې په اندازه باندې د هغې په زړه کې څه موجود دی ایمان موجود دی هغه هم د جهنم نه راوباسئ. ملایک به ورشي هغه خلک به جهنم نه راوباسي کوم خلکو په زړه کې چې د ذرې په اندازه باندې ایمان دی. بیا چې راشي ملایکو ته بیا الله رب العالمین وایي چې ورشئ او د دې جهنم نه هغه خلک هم راوباسئ
چې د ذرې په اندازه باندې په زړه کې هغه ایمان دی. نو ملائک به راشي او هغه خلک به هم راوباسي له جهنم نه چې د هغې په زړه کې د ذرې په اندازه باندې ایمان سره هغه موجود دی. نو کله چې ملائک راشي الله ته به وایي چې دغه انسانان موږ راویسته د چا په زړه کې چې د ذرې په اندازه باندې ایمان سره هغه پکې موجود دی. الله من خدای انسان هم څه موږ دغه انسانان هم راویسته. نو په دې اخر وخت کې به الله عز وجل ورشي کما یلیق بشانه چې د هغه شان سره مناسب ده. صحیح حدیث کې دا راغلی دی. او په جهنم کې به د جهنم ته الله رب العالمین څه شي هغه ورشي او په خپل لاس کې به چې کوم د ځینې خلک څه کوي د جهنم نه په خپل لاس باندې به ځینې خلک څه کوي هغه راوباسي په خپل لاس باندې به هغه راوباسي. او رسول الله فرمایي چې وقد صوار حمما دغه خلک به چې کوم د تور ښکاره شوي چې دا کوم خلک رب العالمین په خپل لاس باندې راوباسي د جهنم نه. او به د ماء الحیات په نوم باندې یو نهر لګېدلی دی په مابین د جنت او د جهنم کې. په دې کې به الله رب العالمین څه کوي هغه ور داخل کړي او تر و تازه به شي او مخامخ به د تندو باندې به ورته لیکلي اولئک عتقاء الرحمن دا هغه خلک دي چې دا رحمان ذات په خپل لاس باندې څه کړي دي ازاده کړي دي. دا هغه خلک دي چې رحمان ذات په خپل لاس باندې څه کړي دي ازاده کړي دي. او په حدیث کې دا راغلی دي چې آخري کس چې کله جنت ته داخليږي نو الله رب العالمین به چې کوم د جهنم ته ورښکاره شي او چې پامو کې جهنم په منځ کې به چې کوم د څه یو بندي یو کس به الله به ورته وایي بنده څه دي دغه کس به ورته وایي الله وقد قشبني النار زکاؤها قسم په الله چې جهنم لمبو مې دا مخ وسېزه او ای الله ته ما چې کوم د جهنم د میز نه دی غاړې ته کې الله رب العالمین به ورته وایي ای زما بنده ټیک ده چې زه به تا جهنم د میز نه وباسم جهنم غاړې ته بری کوم خو بیا خو زما نه سوال نه کې هغه به ورته وایي رب ستا په عزت باندې قسم چې بیا هغه سوال نه کوم. نو الله رب العالمین به ملائکه ته وایي چې ورشي او دا انسان چې کوم د جهنم د میز نه راوباسي د جهنم غاړې ته یسه ملائکه ورشي او دا انسان پر جهنم غاړې ته راوباسي. کله چې د جهنم غاړې ته راوباسي نو دا انسان به وایي چې الله زه ستانه یو سوال کوم. الله به ورته وایي ابن آدم ای د آدم بچیه ما اغدرک ته څومره غدرناک انسان او ته څومره دروغجن تا خو ویل چې ستا په عزت مې قسم چې زه به نه بل سوال نه کوم. وی ای الله زه ستانه یو سوال کوم او ته رب العالمین ستا سره بخښنه خوند کوي هغه دا دی چې ګوره ما د جهنم په دروازه باندې جهنم د غاړې نه مې وباسه مطلب دا د جهنم په دروازه باندې مې بار ته وباسه. الله به ورته وایي ای د آدم بچیه بیا خو به بل سوال نه کې هغه وایي نه الله ستانه بل سوال نه کوم خالي د جهنم دروازې نه وباسه. الله رب العالمین به ملائکه ته وایي چې ورشي د انسان جهنم د دروازې نه وباسي هیڅ به چې کوم دغه انسان جهنم د دروازې نه څه کی هغه بار ته وباسي. په دې کې چې مخامخ وګوري نو یو ونه به د جنت او جهنم ترمنځ او د غیر لاندې به چې کوم مؤمنان هغه ناس دي سوري ته ایسته به د انسان راولګي او بیا به وایي ای الله زه ستانه یو سوال کوم. الله به ورته وایي ابن آدم ما اغدرک ای د آدم بچیه دا څومره دوکاناکي تا خو ویل چې زه بیا ستانه سوال نه کوم ته څونه بار بار د خپل وعدې څخه خلاف هغه کې. الله ته به وایي ته رب العالمین او ستا سره معافي خوند کوي ای الله ته ما صرف د دې ځنه مې درې کا او قونه لاندې مې چې کوم د څه کا بوزه قونه لاندې مې بوزه او داخل مې کا. الله رب العالمین به ملائکه ته وایي چې دا انسان څه کوي دا انسان بوزي دغه ونه لاندې کله چې دغه ونه لاندې لاغه ورولي دغه ونه لاندې ته چې کله دا انسان هغه ورولي ودلته کینی نو په دې کې چې پامو کې اخو بر جنت دروازه ښکاره کیږي بیا به دا انسان و ای الله زستانه یو سوال کوم. الله به ته ابن آدم ما اغدرک ای د آدم بچی ته څومره غدرناک انساني تا خو ویل چې ته څه کومه تا خو چې زبانه بل سوال نه کومه. او په بل روایت کې راغلی چې دا وعده ولی بار بار ماته د وعده خلاف کوي لانه یرا ما لا صبر علیه ځکه چې دا داسې څه یې چې هغه ته د انسان صبر نه کیږي چې صبر ور باندې وکړي داسې څه نعمتونه د انسان په سترګو باندې ني او خوشحالي ني. نو ګوره الله ته وایي الله زه بیا تانه ستا په عزت مې قسم چې زه بیا ستانه سوال نه کوم او ما چې کوم د صرف دغه جنت دروازې ته وروله. الله رب العالمین به ملائکه ته وایي چې د انسان جنت دروازې ته وروله ایسته کله چې د جنت دروازې ته هغه ورولي نو د انسان به چې کوم د دن هغه جنت ویني. په دې کې به انسان الله ته وایي چې الله زه ستانه سوال کوم. الله به ورته وایي ای د آدم بچیه ما اغدرک ته څومره خطرناک انسان چې بار بار زمانه سوالونه کوي او خپل وعده خلاف کوي. توي به الله ما چې کوم د جنت ته داخل کا الله به ته وایي جنت ته داخل ش کله چې دا جنت ته داخل شي و نوځي نو دا په ټول جنت کې وګرځي د دې اخري جنتی په ګمان باندې بعد په جنت کې د دوه ګوتو په اندازه باندې زیری چې دا پکې کینی ایسته به ته بار ته راوځي. کله چې راوځي نو الله رب العالمین ته وایي انسان ولې راوته ته د جنت نه ابو ته الله د دوه ګوتو په اندازه باندې چې کوم د دنه په جنت کې نشته چې پکې کینم زما د ناس ځای پکې نشته دی. نو په دې کې به الله رب العالمین وایي چې جنت ته داخل شه او ستاره لپاره چې کوم د په مثل د دنیا باندې حصہ شو پر جنت کې او بلکې لس چنده د دنیا د قونه چې کوم د تاسو ما څه کړ د جنت کې درکړه او بیغه ما غزا پر جنت کې. نو ګوره دا هغه خري کسته چې په جنت ته څه کېږي هغه داخليږي. الله رب العالمین موږ او تاسو چې کوم د زما مؤمنانو ورونو دغه جنت ته موږ او تاسو داخل کی.